بسم الله الرحمن الرحیم باب صلاة المسافر. دی باب کې مصنف رحمت الله علیه د مسافر د منځه ولا مسائل خیم د شته د سفر ولکومه فاصله ده او د سفر کومي خبرې د ټولي په دی باب کې حضرت صاحب خای مختوی چې السفر الذي اغه سفر يتغير به الاحکام چې هغه سره سړی د منځه و غیر شیان ولا احکام بدلیږي څومره فاصله ای په څومره مدت کې سړی لاړ شي ته مونږ وایي چې ته مسافر شي او تا د احکامو باندې فرق وغورځېدو هغه دی چې ان یقصد مسیرة 3 ایام ولیالیها چې د دروش په درو ورځو د سړی چې ځي که نه 2-3 شپې ورځې چېرته چې مزل کې هغې ځای ته رسېږي دومره مسافت کوي که نه نو بس د سړی به مسافر شمرلی شي او د مسافت چې دومره توی کوي نو دې دپاره کم مزل لګي بسیر الابل و مشي الاقدام نه مع مشي الاقدام د خپو مزل شولو د اوښ مزل شو بس دا چې عموما او خلکو مخکې په سفر کې بوخان بدلو لقوله علیه السلام یمسح المقیم کمال یوم ولیله چې مقیم سړی که موضوع بنې مسحه کوي که نه هغه خو پوره یوه شپه ورځې کوي والمسافر 3 ایام ولیالیها او مسافر چې کوي نو هغه بیا 3 شپې 3 ورځې کوي نو دې نه دا معلومه شوه چې د سفر مدت شه د 3 ورځې 3 شپې دي عمت الرخصه الجنس د رخصت چې ده د عام شو جنس صحیح ده او من ضرورت عموم التقدیر او دې نه دا ضروري ده چې د څو شي په تقدیر کې عموم وشي نه کومه اندازه لګول دي که نه هغه چې هغه د عام وي دلته کې مسافر شه د لام استغراق دپاره که نه موعود خبره خاصې نشته معنا چې هر مسافر چې 3 شپې 3 ورځې ځي نو هغه به څه کوي همدا مسحه به کوي نو سفر بس 3 ورځې 3 شپې شولې که دې نه زیات کې یا ورکام کې که نه بیا پکې خرجې مرجې راځي مخکې چې والسیر المذکور هو الوسط دلته کې راغلي بسیر الابل د سیر نه څه مراد د اشاره ته کوي چې درمیانه رفتار باندې سړی څه روان وي دي تیل شي سیر وعن ابي حنیفه رحمه الله امام ابو حنیفه صاحب نه تقدیر او اندازه راغلی ده بالمراحل التقدیر بالمراحل مراحل باندې ګوري چې مراحل اعتبار سره وکړي او قریب من الاول خدا خبره ده اول سره نږدې ده چې په مراحل اعتبار سره واخلي میل اعتبار سره واخلي کیلومتر وغیره شکایت بس صحیح ده ولا معتبر بالفراسخ د فراسخو اعتبار نشته یعنی دی کې د کومه اندازه د یا مده ده که نه دې ته به نه ګورو چې څو فرسخه سړی ځي صحیح ده دې ته نه شي کتلی بس اصل کې مزل کول دي 3 شپې 3 ورځې او د شپې 3 ورځې مزل سړی کوي په عام قدمو سره که نه درمیانه رفتار کې که یو سړی همدا 3 ورځو له مدت په لغونه ټیم کې توی کې بیا به ته مسافر شي سړی ده 3 ورځې 3 شپې مزل یې وکړو پرله پسې خو تلل نه وي مقصد که نه خوړل به کوي څښل به کوي لاره کې به ارام کوي حاجات به پوره کوي دا ټول شیان به کې راځي نو دا که یو سړی په د ګنټې کې جهاز کې لاړو بیا به ته مسافر وایي ګاډي کې لاړو بیا به ته مسافر وایي ځکه چې د فاصلې توی کول مقصد دی چې دومره فاصله تېز شي بیا د سفر سره چې کوم احکام بدلیږي هغه دی چې مثلا سړي ته روژې ساتل به شي اختیار وي همده شی ته د مسح ولا مدا سره اوږدېږي جمعې مونځ در باندې فرض نه اوسېږي عید مونځ وغیره قربانۍ د نه ساکت کېږي یعنې در باندې هغه ټایم کې واجب نه وي همده شی ته نور ډېر احکام دي او اصیله ښځه بغیر د محرم نه نشي تللی هو الصحیح همدا صحیح خبر ده مخکې چې ولا یعتبر السیر فی الماء د اوبو کې کم مزل کول دي که نه د دې اعتبار نشته معنا همانا داسې لا یعتبر به السیر فی البر وچې باندې به نه قیاس کوي لکه لوندې کې کم سفر کېږي که نه وچې باندې نه قیاس کوي د وچې خپل مزل دی خپله طریقه ده او چې سړی په لوندې کې مزل کوي که نه د هغه خپله طریقه ده هغه مطابق به احکام لګولی شي داسې به نه وي وچې کې خو دومره ټیم کې او لاندې کې به دومره ټیم کې نه دو خبره ته نشي کتلی دې ته کتل شي چې دا ټیم سوره لګېږي بس نور که په سمندر کې لږ لاړ شي فاما المعتبر فی البحر
په سمندر کې لایقه خبره مناسبه دي تقدیر ده په ما یلیق بحالي کم شی دي سره لایق وي لکه عموما خلک چې کوي سمندر کې کشتیانو مشتیانو سره ځي وغیره کله کله د هوا تیزه شي سړی ډېر پکې لاړ شي کله کله چې شي هوا پکې برابره نه وي سره تللی نه شي طرف ته 3 ورځې به دنه لګېدلي سره ډېر به لاړ نه شي فما یلیق بحالي کما فی الجبل لکه چې غر کې د غر کې سړی اوس پاسه خیږي که نه د خو د لاندې مزل سره نه شي قیاس کول که نه غر کې خو سړی ډېر ستړېږي چې پورته طرف ته خیږي نو هغه کې د دروش په دروزي کې څومره فاصله تاتې که فاصله داسې ووایه چې بس ستا سفر شروع شو سفر شو ده قال مخته مصنف رحمه الله فرمایي وفرض المسافر فی الرباعیة رکعتان د مسافر سړي مونځ باندې دغه فرق غورځي چې کم منځونه 4 رکعته دي یا به 2 رکعته کوي څه به یې ویله مونځ خاص هم 2 رکعته ده که نه د ماښام وله خو 3 رکعته د نیمول شي نه او وتر هم هسې 3 دي دې نه علاوه نور شیان سي 4 رکعته ولا لکه ماسپښین ماسخوتن ده به 2 کوي لا یزید علیهما دا پې واجب داسې د دې نه زیات به نه کوي که ویې کو زمونږ نیز ګناهګار شو وقال الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله وایي چې فرضه الاربع 4 رکعته مونځ دي کې دا ښه ده والقصر رخصة طرفیه او دا کم مونځ کول یعنې نیم مونځ کول دا خو رخصت ته د دې آرام دپاره د اعتباره بصومې روژې باندې قیاس کوي چې روژې کې مسافر سړي ته اختیاري روژه نیسي نه نیسي که نه هغه چې منځه کې متدشد 4 کول اختیار ده خو بهتر دی 4 دیو کې د نیم که کوي خیر دی ولنه موږ چې نه ان الشفع الثاني لا یقضا د دویمه شفع په سره شته نه 4 رکعته کې خو شفع اول د اول 2 رکعته که نه دې سره که ځای نه شي راوړلی که دې نه د مونځ څه قضا شوی سفر کې ولی سماله ترګې دې پرې د ولې ګناهګار نه ګرځي وهذا آیت النافله دا د دې خبرې علامه شو چې دا نفل شول بخلاف صوم په روژې نه شي قیاس کولی لانه یقضا روژه څه قضا شي خو بیا که ځای راوړلی شي که نه دا خو د روژې په شان دی نه ده که نه دې وله مسله خو بدله ده وان صلى 4 کوي سړي سره د دې نه چې وکړو 4 رکعته مونځ وکړو وقعد فی الثانیة خو د 2 رکعت باندې ناست و قدر تشهد مقدار کې اجزاته الاولیان عن الفرض اول 2 رکعته به د فرض دپاره وګرځي والاخرین له نافله د نور د نفلونه شي و بهتره نه ده چې داسې وکړي که نه اعتباره بالفجر فجر باندې وکړی شي خو یسیر مسیئا په دې باندې دا ښه نه ګرځي لتأخیر السلام ځکه چې دی سلام قصدن شکړو د منځه ولا مؤخر کړلو وإن لم يقعد في ثاني دې که 2 رکعت کې نه ونس قدره د مقدار تشهد برابر بطلت به د مونځ بیخي لاړو بس لاختلاط النافلة بها قبل اکمال ارکانها څو پرې خپل ارکان نه دي پوره تا پکې نفل ورګډ کړو نو مونځ خراب شو خامخ ته وایي چې د سفر کم ځای نه شروع کېږي لکه کم ځای نه به مونږ شروع شو بس دا مسافره شو ضروري خو نه ده چې یو سړی سفر ته ورسېږي هغه نه بعد به شیان کموي کم ځای نه به د مونځ سفر وله شروع کوي اوس دا خبرې ښایي فاذا فارق المسافر چې کله مسافر جدا شي روان شولو بیوت المصر د مصر کوم کورونه دي ځایونه دي ابدی د هغه ځای نه ده ووتلو صلی رکعتین بس دینه بعد د 2 رکعته کول شي کوم ځای ته روان د هغه به د سفر مدت وي لأن الإقامة تتعلق بدخولها ځکه سړی مقیم کله ګرځي سمدغو ځایونو ته داخل شي فیتعلق السفر بالخروج عنها نه سفر به هم دې سره تعلق ساتي که نه چې دې ځای نه وځي بس مسافر شو وفيه الاثر عن علي په دې کې دی علي صاحب الاثر هم شته که نه ما خبره خلو هغه مطابق به عمل کوو ځکه چې علي صاحب داسې راغلی لو جاوزنا هذا الخصوه چې کله موږ د دغې جمپړې نه تیر شو د کمه کېږدۍ جمپړه سي ټاکو لقصرنا موږ کم مونځ کوو خامخ دی چې ولا یزال ولا حکم السفر دا سره به د سفر په حالت کې شمارل شي حکم کې خط یعنې الاقامة فی بلدة څو پر یوې علاقې کې دي د اقامت ولا نیت نه یې کړه خاص ځان ته مقیم جوړېږم څو پرې همدا شیطانیت نه یې کړه او قریة یعنې یو کلي 15 یوما 15 سره جو اکثر یا زیات وإن اقل من ذلك که بدینه کم نیت یې وکړو
جاز بیا جایز ده. فإنه أقل من ذلك که بیا د 15 ورځو نه کم نیت کوي نقص سره به کم منځ کوي چې د 15 نه کم باندې سړی مسافر نه ګرځي 15 باندې ګرځي یا 15 نه زیاته باندې ګرځي لأنه لابد من اعتبار مدة دومره موده معتبر ګڼل خو ضروري دي که نه. احناف مذهب مطابق سړی مقیم ګرځي دپاره 15 ورځې دي. امام شافعي وغیره حضرات 13 ورځې وي. لأنه لابد من اعتبار مدة دومره مدت خو ته شمارل ضروري دي که نه. لأن السفر یجري اللبس سفر کې شوي د ټیم تېرول د رنګ کول دا خو ورکي فقدرناها بمدة الطهر نو طهر له مدت 15 ورځې ده که نه هغومره سره مو اندازه کړو. لأنهما مدتان چې دا دوه داسې مدته دي موجبتان سړي باندې څه کوي شیان وجیبوي لکه طهر د سړي باندې عبادات وجیبوي که نه. روژه ده ښځه مخکې طاهره نه وه اوس طاهره شوې اوس به روژه نیسي همداسې د څه به کوي نور شیان به کوي. همداسې د سفر هم د سفر د وجې نه څه کېږي مونځ ساکتېږي او نور شیان نه ساکتېږي. وهو ماثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه عباس صاحب او ابن عمر صاحب نه څه روایت شوې ده. والاثر في مثله او د شیطان مسلوکی کا اثر څه راشي کالخبر د حدیث درجه لري. والتقید بالبلدة والقرية دې کې بیا یو قید تولګل سړی اقامت چې ته کې وکړي په بلدة او قرية څه کله وي شهر وي یا زوی اشارة الى انه لا تصح نیة الاقامة في المفازة څه جنګل وي صحرای بیابانه ځای کې خو د اقامت نیت نه کېږي ځکه ځای کې څوک اوسېږي هلته خو هر ساعت نه شي اوسېدلی دومره انتظامات نه وي کور نه وي چاردیوارۍ نه وي او خو ظاهر همدا ظاهره خبره ده. ها که بیا داسې خلک امام یوسف صاحب ویلي چې هغه په د مفاز وغیره کې اوسي که نه لکه شپونکیان شروعا او دپاره بدنیت کول صحیح وي. ولو دخل مصرا که سړی مصر ته نوت على عزم ان یخرج غدا خو دې اراده چې سبا زه سفر ته ځم بعد غد بل سبا ځمه ولم ينوي مدة الاقامة اقامت نیت یا نه ده کړه بس اندوي چې سبا ځمه نن ځمه سبا ځمه دې کې حتی بقي على ذلك سنین په همدې کې پاتې و کلونه پې تېر شو سبا ځمه نن ځمه خاص وردا به قصر کوي. لأن ابن عمر رضی الله عنه قام بآذربایجان حضرت ابن عمر صاحب آذربایجان علاقې کې و 6 اشهر شپږو میاشتو پرې هلته کې و وکان یقصر د قصر لمونځ به کوو ځکه چې ډېره ده سبا ځمه نن ځمه خو یا لاړ نه وتې نه. وان جماعت من الصحابه مثل ذلك همداسې صحابه او نور کسانو نه همداسې تعامل راغلی دی. وإذا دخل العسكر ارض الحرب کله چې دښمن د هغه علاقې ته داخل شي فوج د دښمن علاقې ته داخل شي کوم ځای کې دښمن څه وي جنګ کې هلته لاړلو فنووا الاقامة بها هلته کې هغو نیت وکړو چې موږ اقامت به کوو قصورونو دو خلک به قصر کوي ځکه چې هلته کې اقامت نه کېږي دا خو د په کنټرول کې ځای نه وي کېدای شي ته نه وي بسي. وکذا اذا حصروا فيها مدینة یا یوه ځای محاصره وکړي او حصنا د کیلې نه اقامت نیت نشي کولی ځکه په اقامت سره هلته کېده څه پر اقامت کې لأن داخله کم سړی چې هلته ناوځي بین ان یهزم یا ان یهزم کېدای شي شکست ورته میلاو شي فیفر لاړ شي وتښتي و بین ان یهزم کېدای شي دښمن ته شکست ورکړي فیقر برقرار وي نو فلم تکن دار اقامه ده خو تردد شو که نه نو دا د اقامت ځای نه شو اقامت کور نه شو کوم ځای کې سړي صحیح زړه سکون سره اراده نه وي که نه په دې باندې مقیم نه ګرځي. وکذا اذا حاصروا اهل البغي همداسې ته که دوی څه کړو بغي خلک څه سرکشي وکړي بغاوت وکړي هغو باندې محاصره واچوله فی دار الاسلام دارالاسلام علاقه وه خو لږ لرې وتلي وو فی غیر مصر مصر نه و او حاصرون فی البحر سمندر کې لګیر کړي اوس څه پته لګي چې دومره مدت ته پاتې شي لأن حالهم د دوی داسې حالت نه مبتلون عزیمتم چې پخه اراده نه شي کولی دا بتیلوي. وعند زفر رحمه الله یصح فی الوجهین امام زفر سوی چې دارالحرب کې محاصره چا باندې کړي اهل بغي باندې دواړه صورتو کې دا کولی شي اقامت نیت
اذا كانت الشوکة لهم خدا چې وي چې غلبه د دوی وي شوکت د دوی وي لتمکن من القرار ظاهرا چې په داسې صورت کې برقرار سړی اوسېدلی شي یو ځای کې همدا ظاهره ده. وعند ابي يوسف رحم الله اذ يصح اذا كانوا في بيوت المدر که د خټو له کورونو کې به د دوله د شته اقامت نه کول سي دي لانه موضوع اقامه چې د اقامت ځای شو کنه ونیت الاقامت من اهل القلع همدا چې د کوم خلک خانه بدوش دي لکه ګرځي ګرځي څه کوچیانې کوچ کې ځای ته د غوله اقامت نیت کېږي وهم اهل الاخبیت د خیمو له خلک عموما قیل چې لا تصح دنیت نه کېږي ولا صح انهم مقیمون چې مقیم شمرل شي وذلك نبی یوسف رحمه الله همدا خبر د امام یوسف صاحب نه روایت ته لان الاقامه اصل خو اقامت ته فلا تبطل بالانتقال من مرعى الى مرعى دیوی چرګانه بل چرګا تتلل په دې سره د اقامت نه باطلېږي. مخته مسله خای و ان اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت که یو مسافر سړی د مقیم پسې منځ کې ودرېدو اقتدا وکړله اتم اربعا نو دا مسافر مقتدي و خورا څلور رکعته امام سره کوي لانه يتغير فرضه الى اربع للتبعيه صدا متابع جوړ شو نه تابع جوړ شو ته متابعت په واجب نه دی ولا فرض دونه څلور ته بدل شو کما يتغير بنيه الاقامه لکه څنګه اقامت په نیت سره دونه څلور ته بدلیږي لاتصال المغير چې کوم مغیر دا چې د اقتدای کړي د کنه دا متصل شو بس بسبب پر سبب چې د هول وخت او وخت ده خو کبه د سیو شو انده خلمو په فائدې د کفات منځ کې سره نو تعالی پاتې خو دی بنې کم رزي دوه رکعات د بل بنې سالوري دي کې نو تعالی علم توجیز به نه کیږي لانه لا تغیر بعد الوقت وخت خو سبب وکنه سبب خو تیر شو ده اوس دې ټیم کې دی ول د فرض نه بدلېږي انقضاء السبب تیر شو د کماله تغیر بنیت الاقامه لکه څنګه یو سړی اقامت نه تو کینه دی مخکې قضا منځونه قضایي کوم منځونه دی هغه به څلور نه جوړیږي بس دوه دي فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل بحق القاعده والقراءه نتیجه بدسوی لکه مفترض سړی متنفل بس شي کوي اقتدا کوي د قاعده په حق او د قرات په حق کې یعنی کله د دیول د شان دی وخت نه بعد نه بدلیږي کنه نه دیول اقتداد شوله پیدامنه نشوله یو نه یو محظور شیخ ورکی هغه د شه ده که په دوه رکعاتو باندې دا سلام واړي چې چلو زمام په سویلاړي مچ کله دوه رکعات وشي زو ځن ته سلام واړو دي خدای امام مخالفت شو منځ خرابېږي کله سره څلور رکعات نفلونه کوي چې نه څلور رکعات منځ سره زکوم خیر د ما خو قضات واو دي خیر د څلور دي بینه کې ځکه دي کې نه پلته ګډوډای فرض سره قصدن او د اوله قاعده خو دي په حق کې فرض ده کنه امام په حق کې نافل شمارل شي همدا شی تکرات ته نزدک دي کې محظور لازميږي یعنی من شای لازميږي وان صلى المسافر بالمقيمين کای مسافر سره د مقیمو کسانو ته منځ کولو شي راځي تاسو ته منځ پړاو کما نه رکعتین دوه رکعت کول نو سلام چې کله دوه رکعت وکي دي کې به سلام تاو کې وتم المقيمون صلات د کوم مقیم کسانو پسې څه ولاړ دي د خپل اخیری دوه رکعت اور پسې پورا کی او نور بچپ پاتې لأن المقتدي التزم الموافقه في ركعتين د دوه رکعتو کې مقتدی ځان باندې موافقت لازم کړي چې زب امام پسې ودرېږم دا به کوم فین فرد بالباقي كالمسبوق د بقيه رکعتونو کې به دا د مسبوق په شان دی یوازې پاتې شي من وجه مقتدی د من وجه منفرد شمرل شي الا انه لا يقرأ في الاصح صحیح روایت مطابق قرات مرات شان بنه کې نور شان کول شي تسبیح تسمید وغیرہ سبحان رب الاعلى دا ټول شان کول صرف قرات بنه کې لانه مقتد تحریمه لا فعلا دی خو اقتدا کړي وکنه نزان بني ادا لازمه کړي د ما سره نه تحریمي اعتبار سره د شه د مقتدی ده خو فعل په اعتبار سره مقتدی نه ده والفرض صار مؤدى ودا کم فرض زیاده کو دا شو فیترو کو احتیاطا وشکی فرید د نور شان قرات میرات بنه کی ځکه سو قرات یلی بنی وعید راغله دا خو اگر چې وس په حال امام پسینه د خو مخ خو امام پسیو بخلاف المسبوق هغه کم سری نه یو رکعت پاتې شي رسترالو اب یزن تورست قرات کی لانه ادرک قراءه النافله چې نفل قرات ومندلو فلم يتعدى الفرض فرض سره نشو دا پکان لیتیانو اولا بهتره ده چې دا قرات وایي
قال مختی چې واستحب للامام امام ته دا مناسب هم دی اذا سلم چې کله سلام وړي مسافر وکنه یقول خلکو ته دی وي اتم الصلاه مو د خپل منځونه پره کوي فإن قوم سفر من مسافر مو ځان ته کم منځ کړی دی لأنه عليه السلام قاله حين صلى بأهل مکة وهو مسافر پیغمبر څنګه چې کله مکې ته راغلی و سفر لاتیو کنه چې مونږ یې پړاو به خلکو ته ویل چې خپل منځ پره کوي خامختی وي اذا دخل المسافر في مصر کله مسافر سره خپل علاقې ته رالو داخل شاتم مساله د دینه بعد موږ دا پورا وکي و ان لم ينل المقام به اگر شدید اقامت نه کړه ځکه خلک چې رزي کلی ته شهر ته مصر ته هم مقصد دی چې وسیدل د پاره رزي کنه لانه عليه السلام واصحابه په مسمو د عملګری رضوان الله علیهم کانوا یسافرون کله چې مسافر و یودون رتلل به الوطن خپل وطنونو ته مقیمینا ناغو مقیم جوړ شول من غیر عزم جدید د پر د نوې اراده د عزم ضرورت نه و ومن کان له وطن کوي سړي خپل وطن لګ الته کې دا وسیدلو ژوند دي تیرولو فانتقل منه التن لاړو واستوطن غیره بل وطن ځان ته جوړ کو ثم سافر بیا غزا نرالو فدخل وطنه الاول دا اول وطن ته داخل شو قصر اوس به پرا منځ نه کې کم بکې ځکه دی خودي زنار شوړي دي کنه ختم شو د نه ملکیت شنه زایشته لانه لم يبقى وطنا له د سره مخکینه وطن دی وطن نه د پاتې شو علی رته نه ګوري انه عليه السلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين پیغمبر سم اول وطن مکه مکرمه وکنه چې کله هجرت وکړو هجرت نه بعد چې کله به مکې ته راغلی خپل ځان مسافرو کې شمارلو وهذا دا خبره د سیده چې لأن الاصل ان الوطن الاصلي تبطل بمثله دون السفر چې یو قاعده د اصل د اصول د چې د وطني وصلي په وطني وصلي سره بدلیږي لکه اول یو سړی وسیدو په دغه علاقې کې هنګو کې مثلا د دې وطن اصلي د دې نه بیا لاړو پېښور ته لاړو یا همداسې چرسدي په لاړو ته کې اوس بیخي اوسېږي دا ځای پرېښي دي بس دا وطن ختم شو هغه شو خو سفر سره نه ختم کېږي دې ته راغلی او سفر دپاره هماغه خپل وطن به شمېرلی شي همداسې ته وطن الاقامت و وطن الاقامت تبطل بمثله وبالسفر وبالاصلي خو یو د وطن د اقامت وي لکه ځای کې ته اوس یې سره دې دومره ورځې اوسم دته وطن اقامت یلی شي دا په بل سره بتیلیږي لکه اول سړی راغلو د کراچۍ د کنه راغله دې ته د انګو ته دې سوري چې مقیم ده مثلا 10 ورځې دلته تېروم دا اوس مقیم ده کنه وطن الاقامت شو دې ځنه لاړ زه خو بیا دې ځنه زما هغه ته زما کنه رول پنډۍ ته زما یا څه ته زما پتې جنګ ته زما پتې جنګ کې وصل ته اوسي دغه د 10 ورځو له کوم اقامت څو د اوس ختم شول ته کې د مقیم شمرلی شي بیا هم د شی ته دغه وطن اقامت دوباره د لاړو بل ځای ته مسافر شو ځي سره متیږي هم د شی ته خپل کرشي خپل لګي ته واپس لاړل ته کې بیا متیږي سره نو وطن اصلي په وطن اصلي سره ختميږي هم د شی ته وطن اقامت په وطن اقامت سره ختم کیږي په سفر سره ختم کیږي په اصلي سره ختم کیږي مخته وي دا نول مسافر کوي مسافر ردا کا ايقيم بمکه تسماکی کی زو سم اقامت کوم او مینا په مینا کې هم 15 من په ځل سره ځلم ته مسله د مز بنه کې ځکه د دې اقامت نیت نه کړه په وځای کې بس اند صفات شو لئن اعتبار نیت په موزه څه دوزای کې سړی دي اعتبار کې ز دوزای کې وسمه ندی کې اقامت نه کیږي ځکه ز دوزای نه کې خاصه سړی وینه خېونه وځي کې نیت کا نور کا دروته سي سالور زینت سي خیر ده یک تزی اعتبار پی موازه که دوزه که تا دی اقامت نیت متبر وشمارین خالخو یه دوزه نه لور څو زوی تسی سید ندی خو بیا متبر منلی تقاضا ده نه کوي سپه نور زینو کې د مسافر وهو ممتنع دا خبر خو باطل ده ویل لئن السفر لا يعرى عنه سفر خو دې خبر نه نه خلیصاګه سړی کله وځي تسی کله بل ځي الا اذا نوا يقيم بالليل في احدهما ها کدی د نه تو کو څه کله به دي ته څه کله ما کېږي کله مدینه کې کله به چې تاسو شام ته سم غیره خو نیت دا کړ چې زه وسم په مدینه کې شپې نیت یې نږدې پر کو پیسې مقیم رسم مقیم ګرځي بدخوله سديسته داخل شي او بل داس لئن اقامه المرء مضافه الى مبيته تکم چې ساړه شپه تیرې اقامت کې کنه دي طرف ته دي ولا اقامت مضافي کنه کوم چې شپه تیرې نو د دې کا دوزینه کې سړی اوسې کنه ندي سره اقامت نه ګرځي ښا کنه ځکه که دوزینه کې سړی کله کله دي زمون کله دي زمون بیا ته د مقیم وا ګرځي نو د څه خود سړی ارزوي کی وی کنه کله دیوزي کله بل دي منه خدای ارزي کې به مقیم دار دي کې و پر موږ کې دا خبره باطله ده یو نه وځي کې بشپی ولا خبره متعین کوي چې شپه به دي کې کوم
ومن فاتته صلاة په سفر کې وسنن سفر کې موږ قضا شولو قضا په الحضر رکعتین نه حضر کې بیا د 2 رکعات قضا کوي. ومن فاتته په الحضر کچنه په حضر علاقې کې خپل علاقې کې موږ فاتح شو قضا په سفر یې باندې سفر کې سره ګرځي دا قرار ګرځي لئن القضاء بحسب الاداء قضا څنګه کوي ماشي به کوي څنګه ادایي ده ادایي کې څو رکعات مغوشن دی کوي. والمعتبر في ذلك آخر الوقت آخر وقت کتل شي نه تکه چې ماغه اخري سبب یې سړی ته ګرځي جزء آخر لأنه المعتبر في السببية اخري اجزا به شدي سبب کېدل کې معتبر دی اند سړی ته سبب جوړیږي عند عدم الاداء في الوقت سکله په اول وخت کې یا په درمیانه اجزا کې مونږ نه وی کړه مخته دا مستاد یو مزه کې چې سړی غلط سفر ته رواني غلط اراده بني کې اخیره دی بني دا مسافر ګرځي او دې لپاره رخصت ته امام شافعي واخر وایي چې نه که ګناه سفر د لپاره روانو به دا مسافر نشي شمارلی زجرا و تنبیها و تغلیظا. والعاصي والمطيع خوي او کبد کسی په سفر په رخصت سواء سفر ول رخصت کې برابر دی. وقال الشافعي مل سفر المعصيه لا يفيد الرخصه د ګناه ولا سفر چې دي ته رخصت نه ملوي دي سره دي ته اسانه نه ورکي لأن تثبت تخفيفا چې د شان ثابتيږي کنه تخفيف د لپاره ولا تتعلق بما يجب التغليظ نه غوښنه سره د تعلق نه ساتي چې کوم شی تغلیظ ثابتي ګناه خو تغلیظ ثابتي استدی باندې سختي وشي ولا نموږ ته چې نه اطلاق النصوص مطلق رله کې د هغه کې د عصوي او د متیب فرق نه دی راغلی ولی ان نفس سفر ليس بماسيه نفس سفر خو ګناه نه د ګناه هغه د شیدا رسته وی کوي وانما الماسيه ما يكون بعد شكم رست شي کو يجاور حديث روي فصلها لهذا دا صلاحیت لري متعلق الرخصة دي سره رخصت تعلق ستي والله تعالى اعلم بالصواب.